बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې روغ جوړ وئ. نن به موږ یو ډېر امپورټنټ ټاپک چې کوم دی هغه ډسکس کوو او هغه دی هیومن ریسپایریټري سیسټم یا دې ته موږ ایر پیسیج وی هم وایو. نو که تاسو وګورئ د دې نه مخکې موږ ریسپایریشن ډسکس کوو او په هغې باندې موږ هم مزید پوره بحث وکړو دا ریسپایریشن څه ته وایي. بیا تاسو ته ما دا وویل د بریتینګ باره کې مې یو څو خبرې کړې وې چې که تاسو خیال وکړئ نو زموږ باډي ته اکسیجن ځي او د هغې په بدل کې CO2 چې کوم دی هغه زموږ د باډي نه ریلیز کېږي. صحیح ده. اوس مونږ جست دا خبره کړې وه چې اکسیجن ځي باډي ته او CO2 ترې ریموف کېږي، کاربن ډای اکساید ترې ریموف کېږي. نن مونږ خبره کوو چې یاره دا ایر چې کوم باډي ته ځي دا په کومو لارو باندې ځي، دا څنګه پاس کېږي او فاینلی دا لنګس ته رسي څنګه. صحیح ده. چې دا کله لنګس ته ورسي دا بیا د لنګز نه CO2 په کومو لارو باندې بهر وځي. نو موږ له به په دې ټاپک کې هغه لارې زده کول پکار دي چې دا کومې لارې دي او څنګه لارې دي، د هغې فنکشن څه دی، د هر پارټ چې کوم دی د ریسپایریټري هر پارټ چې کوم دی د هغې ځان له فنکشن څه دی. نو ریسپایریټري سیسټم یا ایر پیسیج وی د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا ایر چې کوم دی، چې کوم ایر د انوایرمنټ نه روان دی، صحیح شو، دا ایر ځي په کومو لارو. صحیح ده. په کومو لارو ځي نو هغه لارې چې کوم دي هغه به موږ ون بای ون ډسکس کوو او بیا چې کوم دی واپس CO2 په کومو لارو باندې راوځي نو هغه لارې به موږ ډسکس کوو. اوس هیومن ریسپایریټري سیسټم ته که موږ وګورو نو د هیومن ریسپایریټري سیسټم زموږ سره ټو ټایپ دی. یو ته موږ وایو اپر ریسپایریټري سیسټم. صحیح ده. اپر ریسپایریټري سیسټم. بل ته موږ وایو لوور ریسپایریټري سیسټم. نو کوم چې زموږ سره اپر ریسپایریټري سیسټم دی نو دی په 3 پارټس باندې مشتمل دی. صحیح ده. نو اوس موږ ګورو چې دا اپر ریسپایریټري سیسټم په کوم پارټ باندې مشتمل دی. نو په دې کې زموږ سره یو دی هغې ته موږ وایو نوسټریل، بل ته به موږ وایو نیزل کیویټي، او بل ته به موږ څه وایو فیرنګس. دا 3 پارټ چې کوم دی دا زموږ سره د اپر ریسپایریټري سیسټم پارټ دی. اوس دا به موږ ټول ون بای ون ډسکس کوو چې دې کې کم فنکشن دا کوي او دا ایر څنګه پاس کوي. صحیح ده. خو د دې نه مخکې که موږ د نوسټریل ته خیال وکړو نو دا نوسټریل پریزنټ دی په نوز کې. صحیح شو. نوز کې نو که تاسو خیال وکړئ دا نوز چې کوم دی د دې کې دا سمال اوپننګ چې دي دا بهر سایډ ته ایکسټرنلی دوه اوپننګ چې کوم دي دې ته موږ نوسټریل وایو. دا سوري چې کوم دي په کم سورو چې موږ دا ایر راکاږو اکسیجن راکاږو نو دې ته موږ څه وایو؟ نوسټریل وایو. دا پریزنټ په کوم ځای کې دي؟ دا پریزنټ په نوز کې دي. نو اول موږ په نوز لږ ځان کوو چې د دې نوز سټرکچر انټرنلی سټرکچر څنګه دی نو په دې موږ ډسکشن کوو. تاسو چې کوم ځای کې نه پوهېږئ ویډیو سټاپ کړئ. نوز ته ګوره. نوز ته که وګورو موږ که نه نو په دې کې د ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې دا اونلی external visible part of respiratory tract یا system هم ته ویل شي tract هم ته ویل شي. نو نوز چې کوم دی د دې کې لومړنی پوینټ او اهم پوینټ دا دی که نه چې دا ایکسټرنلی دی. صحیح شو. نور انټرنلی دی او دا د باډي نه څه دی؟ ایکسټرنلی دی.
صحیح ده. او دا ویزیبل پارت دی، مطلب دا مونږ ته ښکاري لکه په نظر باندې مونږ ته داسې چې مونږ داسې ګورو نو مونږ ته په نظر باندې راسي. صحیح شو. نو دا د نوز لومبنی پوینټ و. نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې چې دا اونلی ایکسټرنل پارت چې کوم دی دا د نوز دغه دی ریسپایریټري ټریک. اوس دویم خبره که مونږ په دې کې وګورو چې دویمه خبره په دې کې څه ده. نو دویمه په دې کې خبره دا ده چې هیومن نوز چې کوم دی هیومن نوز composed of bones, cartilage and tissue. صحیح شو. هیومن نوز چې کوم دی ملګري دا د دې درې څیزونه جوړ دی. د څه نه؟ د بونز نه، د کارټیلیج نه او د ټیشوز نه. صحیح شو. اوس بون څه ته وایي؟ بون خو تاسو پیژنئ هډوکي ته وایي. کارټیلیج څه ته وایي؟ کارټیلیج موږ هغه څیز ته وایو چې هغه نه هډوکي او نه مطلب دغه یي که نه لکه نه ډېر سالډ نه ډېر لیکوډ وي لکه دا کرچندې غونته شي. بل ټیشو چې کوم دی نو موږ سره مختلف سیلز دي، د نوز سیلز دي هغه رایوځای شوي هغې ټیشو جوړ کړی. نو نوز چې کوم دی د دې درې شیزونو نه فاینلي جوړ شو. صحیح شو. د کوم کوم سیزونو نه؟ د بون نه، د کارټیلیج نه او د ټیشو نه. دا په نوز کې دویم نمبر اهم پوینټ دی. صحیح ده چې په دې باندې تاسو کلیرلی پوهېږئ. بله خبره که مونږ وکړو نو ما تاسو ته هم یو پې راته بیا وایم چې دا ایکسټرنل سمال اوپننګ چې کوم دي دې ته مونږ څه وایو په نوز کې؟ نوستریل. چې دا تاسو ته پکې ښه دا خبره کلیر شوه. بیا که مونږ په دې نوز کې یو بله خبره وکړو. هغه بله خبره به مونږ داسې وکړو چې کوم زمونږ سره دا انر هالو سپیس دی. تاسو وګورئ که نه هالو سپیس تاسو وګورئ دا نوز چې کوم دی د دې د نوستریل نه دا ایکسټرنل سوري چې کوم دي هولز چې کوم دي په دې کې دننه سپیس دی. شو. نو دغه سپیس ته مونږ څه وایو؟ نیزل کیویټي. صحیح ده. بیا د هغې نه بعد نیزل کیویټي هم تاسو وپېژنئ چې څه ته وایي. صحیح شو. ښه اوس مونږ ګورو نیزل کیویټي مونږ وپېژنده چې کوم د دې نوستریل نه دننه سایډ ته کوم سپیس دی هولو سپیس دی دې ته مونږ نیزل کیویټي وایو. اوس ګورو چې د نیزل کیویټي فنکشن څه دی. صحیح شو. د دې نیزل کیویټي دا فنکشن دی که نه چې دا څه کوي نو تاسو که وګورئ دا نیزل کیویټي چې کوم ده دا زموږ سره ټو ده. لکه فار اگزامپل یو هول دی دا بل هول دی. زه تاسو ته بیا وروسته ډایګرامیټیکلي ښیم تاسو په هغې باندې کلیر پوهېږئ. تاسو دا سوچ بالکل مه کوئ چې سر تیوریټیکل کېږي ډایګرامیټیکلي نه کوي. نو زه ما ډایګرام تاسو ته زه شو کوم بیا او جسټ اول هم کلیر کوم. نو دا زموږ سره نوستریل دی. صحیح شو. د دې کې هم داسې سپیس دی او په دې کې هم سپیس دی. اوس دا نیزل کیویټي چې د یو بل نه سیپریټ شوي لکه دا نیزل کیویټي ځان له دا نیزل کیویټي ځان له مطلب دا سپیس ځان له دی دا سپیس ځان له نو دا د یو سیس په ذریعه باندې د یو بل نه سیپریټ شوي هغې ته مونږ سیفټم وایو. چې دا خبره تاسو ته کوي. سو سیفټم څه ته وایي؟ دا هغه ایریا د هغه ریجن دی چې نیزل کیویټي د یو بل نه څه کړی دی؟ سیپریټ کړی دی. چې دا خبره درته مکمل یاد وي. اوس که مونږ وګورو که نه د دې نیزل کیویټي انټیریر پارټ لکه ګوره د دې آوټ پارټ چې کوم دی هغه څه شی ایکسټرنلي پارټ چې کوم دی د دې نیزل کیویټي هغې ته مونږ نوستریل وایو. صحیح شو. خو د دې کوم انټیریر پارټ چې دی هغې ته به مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ وایو ویسټیبیول. بیا یې ته ډایګرامیټیکلي ښیم ته مونږ څه وایو؟ ویسټیبیول. صحیح شو. نو د نیزل کیویټي دغه یو څو خبرې وې چې په دې کې څه څه دغه کېږي. په دې ایکسټرنل پارټ کوم دی انټرنل پارټ کوم دی. صحیح شو. نو دې کوم انټرنل پارټ چې دی هغې ته مونږ ویسټیبیول وایو. اوس
اوس ویسټیبیول چې کوم دی که نه ملګري دا یو نیټورک دی د څو د هیرز صحیح شو په دې کې هیرز پرزنټ اوس هیرز پرزنټ دي اوس د نوستریل دا خبره یاد ساتئ دا پوینټس دي واړه واړه MCQs لپاره ډېر زیات امپورټنټ د نوستریل او د دې نیزل کیویټي په منځ کې که تاسو خیال کړئ دوه شیزونه پرزنټ دي ښه یو ته به موږ وایو میوکس او بل ته به موږ څه وایو سیلیا چې دا دوه خبرې تاسو ته پرې یاد دي ته داسې سمپلي داسې مو ویلی شي چې لکه په دې پوزه کې زموږ سره دوه شیزونه پرزنټ دي یو ته موږ میوکس وایو او بل ته موږ سیلیا وایو اوس د دې فنکشن څه دی نو هغه راته اوس وایم ښه ریممبر دیټ چې زه خبره صرف د نوز کوم ښه نوز نه راځه وتی نه یم چې تاسو ته دا پته ښه ما خبره د څه وکړه خبره ما وکړه د میوکس او د سیلیا نو میوکس لږ ګورې میوکس فنکشن څه دی د میوکس فنکشن دا دی که نه چې دا واټري فلویډس دي صحیح شو دا واټري فلویډس دي اوس دا ولې ضروري دي په باډي کې نو اوس یو خبره یاد ساتئ زمونږ په دې باډي کې لکه کوم چې دا ریسپایریټري ایر پیسیج وی ده که نه په دې کې فلویډس واټري فلویډس خامخا پکار مطلب دا لاره چې کوم ده نو دا څنګه پکار ده چې دا نه ډېره لمدی او نه ډېره وچه صحیح شو اوس دا واټري فلویډس د دې دپاره دي چې کوم دا ایر چې کوم دی دا راځي لنګس ته نو چې دا سموتلی موومنټ کوي لکه ښکلې رواني اوس سپوز کو په دې باډي کې دا په دې نوز کې دا واټري فلویډ نه وي نو بیا به څه چلو بیا به ایر چې کوم دی هغه به سموتلی موومنټ نه شو کولی صحیح شو نو دیټس وای دا واټري فلویډس چې کوم دي دا د دې دپاره دي چې دا دغه چې کوم دی دا ایر دا سموتلی موو کېږي صحیح شو ښه بیا اوس مونږ که مخکې لاړ شو نو مونږ ګورو چې یاره د دې میوکس مخکې څه کار دی صحیح شو نو ما تاسو ته دا واټر فلویډ دی او زموږ سره هیر لایک یو نیټورک دی لکه دا کوم ځای کې چې دا هیر په کوم ایریا چې دا هیر پرزنټ دی که نه هغې ته مونږ سیلیا وایو ښه څه شی ورته وایو سیلیا صحیح ده اوس کمبینیشن ګورو د دې دواړو د سیلیا او د میوکس چې دي فنکشن څه دي نو اوس غوږ کوئ چې په کوم پوینټ نه پوهېږئ که نه نو هغه سټاپ کوی شوی دی ګوره اوس میوکس ته میوکس شو دا زموږ سره سیلیا شو میوکس څه فنکشن دی نو د میوکس دا فنکشن دی چې دا ایر نه دی تاسو په خیال وکړئ که نه بهر نه هوا یخه راشي صحیح شو یا مطلب ډېره زیاته ګرمه راشي نو دا میوکس دی له ټمپریچر برابر کړي ټمپریچر وله څونه کړي تقریبا 30 ډګري سنټیګریډ وله ټمپریچر ځکه چې ستا د باډي آلریډي 37 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر دی دا به دې ته برابرېږي صحیح شو نو سپوز که دا هوا ډېره یخه وه نو بیا تا ته مختلف بیماری کاس کوي تا ته دغه چې کوم دی بریتینګ پرابلم بیا تا ته کاس کوي نو میوکس ریسپانسبل دی د دې دپاره چې دا کم ایر دی د بهر نه راځي چې دا څه کړي چې دې له دا ټمپریچر چې کوم دی درجه حرارت چې کوم دی دا والا برابر کړي سیلیا څه کار دی سیلیا داسې چل کوي که نه د دې خو لومړنی فنکشن دا دی چې کوم زموږ سره ډسټ پارټیکلز دي دا هیرز یا د هیرز خبره کوم چې کوم ډسټ پارټیکلز دي یا پیتوجنز دي نو دا رونیسي ځان سره صحیح شو چې دا رونیسي نو دا بیا څه چلو شي هغه پارټیکلز زموږ په نوز کې پاتې شي او کوم فرش ایر چې کوم دی هغه دننه لاړ شو اوس دلته یو خبره جست تاسو نالج دوباره کوم چې کوشش کوئ که نه اکثر خلک واک مات کوي یا بل څه داسې دغه کوي نو هغه بیا په خوله باندې هم ساه اخلي نو تاسو کوشش کوئ چې په خوله باندې بلکل ساه مه اخلئ ځکه
تاسو په خپل باندې ساه اخلئ نو ستا په ماوث چې کوم دی په دې کې خو پارټیکل دا دغه نشته که نه سیلیا پکې نشته هیرس پکې نشته نو دغه پارټیکلز بیا ډایرکټ ستا لنګس ته ځي صحیح شو یا ستا سټمک ته ځي نو دیټس وای مونږ له پکار دي چې مونږ په نوز باندې ساه اخلو صحیح شو نو اوس دا کوشش د سیلیا کوشش څه دی چې دغه ډست پارټیکل رونیسي او دغه یو بل اهم فنکشن دی سپوز خو دا ډست پارټیکلز زیاتو د رونه نیسل نو دی بیا څه کوي دا ډست پارټیکلز چې دي دا یا دا پیتوجن لکه فار ایگزامپل زما سره سم مایکرو ارګانیزم داسې دي لکه بیکټیریاز ده که نه نو په دې کې داسې بیکټیریاز دي چې هغه ډېر زیاتې پاورفل بیکټیریاز دي او هغه په ډېر زیات ډیګري سنټیګریډ کې چې کوم دی نو ژوندی پاتې کېدی شي زموږ په باډي کې هم ژوندی پاتې کېدی شي لکه اوس تاسو ته اګزامپل درکړم زموږ سره داسې بیکټیریا دي که نه چې هغه د 1000 ډیګري سنټیګریډ پورې هغه په هغې کې ژوندی پاتې کېدی شي نو ته سوچ وکړه چې لکه نارمل ټمپریچر چې کومي هغه دغه 42 هاي چې کومي څونه هاي او لکه موږ څونه زیاته ګرمي کېږي نو چې کله 1000 ډیګري سنټیګریډ نو ته سوچ وکړه چې دا به لا کومه بیکټیریا نو بالکل داسې بیکټیریم او دا 1000 ډیګري سنټیګریډ یي د څه شي نو که تاسو وګورئ دا لاوا نه لاوا هغه ګرمه د غرونو کې چې هغه لاوا روزي د هغې تقریبا 1000 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر او په دې کې هم بیکټیریاز چې کوم دي نو اوسېدی شي نو زموږ باډي ورته څه شی دی نو داسې بیکټیریاز دي چې هغه زموږ باډي ته لړ شي نو دا سیلیا ریسپانسبل دپاره د دې دپاره چې هغه چېرته ولیږي هغه ولیږي اسوفیګس ته صحیح شو یا به مونږ په پیرنټس کې یو خبر راځي هغه بیا مونږ ډسکس کوو نو دا سیلیا ریسپانسبل د دې لپاره چې هغه پیتوجن چې کوم دي هغه اسوفیګس ته ولیږي صحیح شو نو چې اسوفیګس ته ولیږي نو اسوفیګس بیا سټمک ته ټرانسفر کړي نو چې سټمک ته ټرانسفر شي نو ایزیلی ایکسکریټ شي د باډي نه صحیح شو کله چې د باډي نه ایکسکریشن کېږي نو هغه د سټمک نه لاړ شي نو دا فنکشن د چا دی یو ډېر اهم فنکشن دا زموږ سره د سیلیا ها نو دا خبره مونږ وکړه که نه چې نوز کې کم پارټس دي هغه مونږ ډسکس کړه امید لرم چې تاسو ته پوه شوي اوس که مونږ د اپر ریسپایریټري سیسټم مونږ دویم نمبر بلکې بل هغه ته وګورو هغه زموږ سره څه دی هغه به زموږ سره pharynx صحیح شو pharynx ته ګورئ اوس ښه pharynx چې کوم دی ملګري دا زموږ سره دی پارټ آف upper respiratory system صحیح شو اوس ګوره په دې کې لومړنی پوینټس دی دا کون شیپ وي ورسېدی په خبره دویمه خبره په دې کې څه ده او د ټول نه امپورټنټ خبره چې ګوره دې دوه فنکشن کوي ښه څه کوي دې دوه فنکشن کوي لکه فنکشن داسې چې د ده کارو ټو باندې ډیوایډ دی لکه فار ایگزامپل یو خو دی د ریسپایریټري پارټ دی ریسپایریټري سیسټم پارټ دی صحیح شو او دویم دی د ډایجسټیو سیسټم پارټ دی ښه ګوره څنګه زه پوهیم خو جسټ دا خبره تاسو د ایم سی کیوز دپاره یا د ایټا د ایم سی کیوز دپاره دا بالکل ځان سره سیو کړئ چې زموږ سره هغه کوم ریسپایریټري پارټ دی چې د هغې ټو فنکشنز دي صحیح شو نو هغه زموږ سره پیرنګس دی ښه دا یو د ریسپایریټري سیسټم پارټ دی او بل د ډایجسټیو سیسټم پارټ دی اوس څنګه نو ګوره زموږ سره چې کوم ایر راځي صحیح شو هغه چې دغه ته راشي فیرنګس ته راشي دې ټریکیا ته لیږي اوس تاسو ته زه په ډایګرام کې بیا ښیم دا فیرنګس چې کوم دی د ده نه هم داسې لار تللې ده څه ته اسوفیګس ته صحیح شو او اسوفیګس موږ وایو چې دا څه پارټ دی دا ډایجسټیو سیسټم پارټ دی صحیح شو نو واحد فیرنګس داسې دی چې د ټو فنکشنز دي صحیح ده
امید لرم چې تاسو به په دې باندې ډېر پوه شوي وي. اوس پیرنګس چې کوم دی نو دې زموږ سره پارټ کوم دي ښه. نو اوس په دې ډول وخت کې پیرنګس چې کوم دی وروره نو دې زموږ سره 3 پارټ دي. یو ته موږ وایو میزو پیرنګس، صحیح شو. بل ته موږ وایو اورو پیرنګس، دا ځان سره لیکئ ښه، یاد ساتئ. بل ته موږ وایو لورنګو پیرنګس. دا 3 پارټ دي د پیرنګس، ځان سره یاد ساتئ. او دا کم ځای کې پریزنټ وي، دا زه بیا په ډایګرام کې ښیم، صحیح شو. خو دا ځان سره ولیکئ ښه، دا ګوره ډېر زیات امپورټنټ څیز دی. اوس د دې نه بعد چې کوم دی مونږ بله خبره د ټریکیا، صحیح شو. دا سوري د لیرنګس ښه، بلکې که زه داسې ووایم چې مونږ به اوس خبره کوو د لوور ریسپایریټري سیسټم، صحیح شو. ځکه چې په اپر ریسپایریټري تاسو ته ما وویل چې د ریسپایریټري سیسټم زموږ سره 2 پارټس دي، صحیح شو. کم اپر ریسپایریټري سیسټم اینډ لوور ریسپایریټري سیسټم. نو په اپر ریسپایریټري سیسټم کې تاسو ته ما وویل چې په دې کې زموږ سره څه دي، په دې کې زموږ سره نوسټریل دي. نوسټریل مونږ ډسکس کړه چې څه ته وایي، امید لرم چې تاسو پرې پوه یې. دویمه خبره مونږ د نیزل کیویټي وکړه. نو نیزل کیویټي هم تاسو به په نیزل کیویټي پوه شوي یې چې نیزل کیویټي څه ته وایي. بیا د هغې نه بعد مونږ د فیرنګس خبره وکړه. نو په فیرنګس هم تاسو پوه شوي یې چې فیرنګس څه ته وایي. اوس مونږ خبره کوو د لوور ریسپایریټري سیسټم. او په لوور ریسپایریټري سیسټم کې زموږ سره څه دي، په دې کې زموږ سره لیرنګس دي، صحیح شو. دویم پکې زموږ سره څه دي، ټریکیا ده. او دریم پکې څه دي، لنګس دي، صحیح شو. نو په لوور ریسپایریټري سیسټم کې به دا 3 څیزونه مونږ 1 by 1 ډسکس کوو. اوس اول مونږ لیرنګس ته ګورو. لیرنګس څه شی دی؟ اول د دې کمپوزیشن ګورو چې دا جوړ د څه نه دی ښه. نو خو تاسو خیال وکړئ که نه، دا زموږ سره د 2 څیزونو نه جوړ دی، صحیح شو. یو ته مونږ وایو کارټلیج، صحیح شو. بل ته مونږ وایو پلیټس، صحیح شو. بیا راته لیرنګس ښیم چې لیرنګس څه کوي. اوس دا پلیټس نه دا په دې فارم کې، صحیح شو. د دې نه لیرنګس جوړ دی بایي. اوس کارټلیج خو تاسو الریډي پیژنئ چې څه ته وایي. دا خو مونږ په 9م کې په 10م کې په دې کې مونږ دا ورستړی کړی، صحیح شو. پلیټس چې کوم دی دا داسې پلیټس چې که نه دا کمباین شوي، داسې یو بل سره کمباین شوي، صحیح شو. نو دا پلیټس چې کوم دی دا کمباین شوي د څه په ترو باندې دي، دا د لیګمنټ په ترو باندې کمباین شوي دي، صحیح شو. د څه په ترو کمباین شوي، د لیګمنټ. او لیګمنټ فنکشن څه دی، کمباین بون ټو بون. کله چې بون سره اټیچ کېږي هغه د څه کار دی، د لیګمنټ کار دی، صحیح شو. بل که لیرنګس ته مونږ وګورو که نه، نو په دې لیرنګس کې یو څیز دی لکه دا څیز ډېر زیات امپورټنټ دی. او هغې ته مونږ څه وایو، ایډموس ایپل. سیو خبره نه کوم، ګورئ خاص نشته تاسو وایئ چې سر چې ته سیو یادي یا مالټه یادي پوه شئ. نو د مالټو خبرې نه دي، صحیح ده. دا خبره د څه ده، د ایډموس ایپل ده. ایډموس ایپل څه ته وایي؟ ایډموس ایپل کو تاسو وګورئ که نه، دا داسې جنرالي کو تاسو وګورئ دا مری نه مری په دې کې داسې یو هډوکي غونته کې راوتي، پوه شئ. او سپیشلی د مین کوم چې زموږ میل دي که نه، هلکان دي یا سړي دي، نو د هغې په دې مرۍ کې داسې یو بون هډوکي غونته کې راوتي، صحیح شو. نو دا دې ته مونږ ایډموس ایپل وایو، صحیح ده. اوس دا څیز چې کوم دی دا په میل کې چې کوم دی دا زیات دي کمپیر ټو فیمیل، صحیح شو. د فیمیل ایډموس ایپل چې کوم دی دونه نه، صحیح ده. دا د فیمیل دونه نه.
compared to the male چې کوم دی دا ډېر زیات نو دا په کوم ځای کې پریزنټ دی دا په لیرنګس کې پریزنټ صحیح شو نو امید لرم چې تاسو به په دې لیرنګس باندې پوه شوي اوس په دې کې یو بله خبره اهم په لیرنګس کې موږ مخې له راځي هغه دا خبره ده چې موږ وایو که نه دا د پلیټس نه جوړ دی صحیح شو خو دا پلیټس چې کله د یو کس ایج چې کوم دی 20 ایرز نه ابف شي که نه لکه ماشوم نو د ده دا لیرنګس د پلیټس نه جوړي بیا چې کله 20 ایرز نه دی ابف شي نو دا پلیټس چې کوم دي دا کنورټ شي څه ته بون سیلز ته کنورټ شي صحیح شو نو دغه پلیټس چې کوم دی دا لیرنګس چې کوم دی دا بیا بون سیلز نه جوړي ښه نو امید لرم چې په دې خبره به تاسو کلیر شوي بل د لیرنګس یو اهم فنکشن امپورټنټ فنکشنز چې کوم دی هغه څه دی په دې کې ووکل کارډ ووکل کارډ مطلب یا وایس باکس هم ورته وایي دا موږ چې کوم خبرې کوو صحیح شو نو دا د لیرنګس په ذریعه باندې زموږ په لیرنګس کې ووکل کارډ لګېدلی وایس باکس د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی نو موږ ایزیلی مخاطب یو یا زما د باډي نه چې د اواز راوځي اوس دا څنګه فنکشن کوي او داسې زموږ په دې لیرنګس کې کوم فنکشن کېږي چې د اواز پروډیوس کېږي نو دا به زه تاسو ته بیا وایم دا به موږ له مخکې یو ټاپک راځي په هغې کې به دا موږ ډسکس کوو خو جست په دې ځای کې دونه ځان پوه کړه چې زموږ دا کوم ساوند چې کوم دی دا راوځي دا د څه په ذریعه راوځي دا د لیرنګس په ذریعه راوځي نو دا زموږ سره د لیرنګس خبره وه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي اوس موږ خبره کوو د ټریکیا چې د لور ریسپایریټري سیسټم پارټ دی نو ټریکیا تاسو وګورئ که موږ به په دې 9-10 کې یو خبره کړې وه یو واین فیپ دی واین فیپ واین څه ته وایي هوا ته وایي او فیپ څه ته وایي فیپ ته وایي فیپ خو به تاسو اورېدلي دغه واین فیپ چې کوم دی دې ته موږ ټریکیا وایو مطلب د هوا یو پیپ دی داسې ګوره تاسو زه داسې کوم دی د هوا یو فیپ دی صحیح شو د هغې نه بیا برونکایس چې کوم دي وتي دي برونکیولز لنګس ته تللي دي داسې صحیح شو دې سیسټم موږ ټریکیا وایو دا څه کار کوي په دې کې هوا چې کوم دی پاس کېږي او چېرته ځي لنګس ته ځي صحیح شو اوس تاسو وپېژندئ چې ټریکیا څه ته وایي اوس لږ مونږ ګورو چې په دې کې مزید نوټس دي ښه په ټریکیا کې نو په دې کې مزید دا خبره ده که نه چې دا د ټیوب په شان وي صحیح شو لکه داسې یو ټیوب وي صحیح ده دویمه خبره پکې دا ده دا د ټیوب په شان وي او دویمه خبره پکې دا ده چې د دې دا څونه لاندې د 10 نه واخلئ تر 20 سانتي میټر پورې داسې دا لاندې صحیح شو او بله خبره پکې څه ده بله خبره پکې دا ده چې د دې ویډ چې کوم دی هغه 2 سانتي میټر وي ښه ویډ خو پېژنئ که او د دې انر ډایمیټر چې کوم وي انر ډایمیټر چې کوم دی د انر ډایمیټر چې کوم دی هغه 20 mm مطلب 20 ملي میټر یې ښه د انر ډایمیټر او دا ټریکیا چې ده دا جوړه د څه نه ده نو دا زموږ سره د ډینس ریګولر ټیشو جوړه ده صحیح شو او زموږ سره د سموث مسلز نه جوړه ده صحیح شو د دې مسلز دا چې کوم مسلز نه جوړه ده نو هغسې سموث دي او دا بله په دې کې اهم پوینټ دا کون شیپ وي ښه کون خو پېژنئ نه پېژنئ نو بیا ما ته پوه صحیح شو ښه اوس امید لرم چې تاسو به د ټریکیا باندې پوه شوي اوس درته لږ ډایګرام ښیم دا څه چې ما وویل دې ډایګرام ته ښیم نو بیا به تاسو چې کوم یې تاسو به مخکې پوه شئ چې ما ته ډایګرام نه ښولی نو تاسو به لږ ډېر تاسو به دې ډایګرام ته لږ وګورئ که نه ما تاسو ته ووایي چې دا زموږ سره نوز دی صحیح شو په دې کې دا دوه هول چې کوم دی ته موږ نوسټریل وایو صحیح شو بیا که تاسو وګورئ
زمونږ سره دا سیس چې کوم دی زمونږ اپیګلاټس وایو او دې ته ګلاټس وایو صحیح شو. اوس دا ایریا چې کوم دی دا دې ته موږ څه وایو لیرینګس وایو او دا هغه واین فیب دی اوس چې ما خبرو کړې ته موږ څه وایو ټریکیا وایو. بیا د ټریکیا نه بعد چې کوم دی نو دې خوا هم یو لنګس دی یو دې خوا او دلته یو خبره کوم بیا دې پس مونږ ټاپک دی هغه لنګس بیا مونږ وایو خو جست دومره دی ما چې کوم دا ټریکیا نه ده چې دا کله ختمیږي که نه صحیح شو نو دلته زمونږ سره یو لیفټ لنګز یو رایټ نو رایټ چې کوم دی دا به غټي صحیح شو کمپیر ټو لیفټ او د دې دا کومه ایریا چې کوم ده دا لاره چې کوم دا به غټي. نو دلته یو خبره مخې له راځي چې اکثر تاسو خیال کې که نه د سړي څه تیر شي یا د مطلب انسانان چې کوم دي دې څه تیر شي یا په اوږدو تیر شي یا داسې سفرې تېرې شي لکه کم څیز چې نه خوړو والی هغه تیر شي صحیح شو. نو هغه ډایرکټ چېرته راځي رایټ لنګ ته راځي. ولې رایټ لنګ ته راځي ځکه چې د دې دا ایریا چې کوم ده دا ډېره ده وګوره تاسو نو د برې نه داسې یو شی را روان دی که نه نو هغه ډایرکټ داسې راځي صحیح شو ځکه چې داسې نه دي د دې ایریا کمه ده نو زمونږ ډېره د ډیمیج کېدو او یا د مسلې پرابلم پیدا کېدو ایریا چې کوم ده لنګس چې کوم دی هغه رایټ دی صحیح شو. اوس کو تاسو وګورئ ما خبر وکړه د نوز نوسټریل ارڅه ما خبر وکړه ته ما دا لیرینګس دی صحیح شو سوري دا لیرینګس دی دا ټریکیا ده دا لنګس دی پیرنګس دلته لګېدلي ښه صحیح شو او دا د پوزې ته چې کوم د انټرنل نوسټریل ته چې کوم مخامخ دلته دا به زمونږ سره صحیح دا به زمونږ سره د پیرنګس 3 ټایپس په دلته لګېدلي صحیح شو. یو ته به موږ څه وایو هغه تاسو ته ما الریډي ووایي صحیح شو نو که بیا هم نه پوهېږي نو دغه خبره ما وکړه چې کوم دا پوزه نه دا پوزه چې دې ته کم ایریا دا مخامخ ته نو دلته به موږ سره څه لګېدلي دلته موږ نیزو فیرنګس کوي صحیح شو. دا فیرنګس دا ټوله د ایریا فیرنګس ته دا سوري دا ایریا ټوله د فیرنګس ده نو دلته به موږ ته لګېدلي نیزو فیرنګس صحیح شو. بیا چې د خولې ته کومه ایریا مخامخ ته نو دې ځای کې به موږ سره څه لګېدلي اورو فیرنګس او چې د لیرنګس ته کومه ایریا مخامخ ته نو دې ته به موږ څه لګېدلي لیرنګو فیرنګس. نو دا زموږ سره د ټریکیا پورې ما خبره وکړه. اوس د دې نه بعد به موږ څه وایو د دې نه بعد به موږ وایو برونکای برونکیولز به وایو الویلای به وایو صحیح شو. د لنګز انټرنل سټرکچر به چې کوم دی بیانو. نو تر دې ځای پورې چې کوم سټوډنټ زما په دې خبرو نه پوه شوی نو بالکل کوېسچن اوکې یو پې راته بیا ریوایز کوم غوږ ورته کېدی. مونږ خبره مونږ نن وکړه د هیومن ریسپایریټري سیسټم صحیح شو یا ایر پیسیج وی چې دا ایر په کومو کومو لارو باندې لنګس ته رسي. په هغې کې مونږ خبره وکړه چې زمونږ سره د دې دوه پارټس دي صحیح شو. یو ته مونږ اپر ریسپایریټري سیسټم وایو بل ته لوور ریسپایریټري سیسټم وایو. په اپر ریسپایریټري سیسټم کې تاسو ته ما خبره وکړه چې په دې کې زمونږ سره نوز دی دا نوسټریل دی په دې کې زموږ سره نیزل کیویټي ده او پیرنګس دی. نو تاسو ته ما ووایي چې کوم دا سمال اوپننګ دی په دې نوز کې دی ته موږ نوسټریل وایو. بیا دا کم هولو سپیس چې دی د نوسټریل ترمنځ د نوسټریل نه واخلئ داسې په بره چې ځي دې ته موږ څه وایو د موږ نیزل کیویټي وایو. او بیا چې کوم دی د پیرنګس خبره موږ وکړه نو دا ایریا چې کوم ده دی ته موږ پیرنګس وایو صحیح شو. بیا تاسو ته ما ووایي چې زموږ سره دویم پارټ چې کوم دی هغه لوور ریسپایریټري سیسټم دی پای کې زموږ سره څه دي پای کې زموږ سره لیرنګس دی پای کې زموږ سره ټریکیا ده او پای کې زموږ سره لنګس دي. نو د لیرنګس خبره تاسو ته ما وکړه په ډیپلی چې لیرنګس څه ته وایي دا زموږ سره د فلیټس نه جوړ دی صحیح شو. او بیا چې کله انسان د 20 ایرز نه وړي نو هغه بون سیل ته کنورټ شي. لیرنګس کې موږ سره ووکل کارډ دی چې زموږ د وایس کم پروډیوس کېږي دا لیرنګس په ذریعه باندې پروډیوس کېږي صحیح شو. بیا مونږ د هغې نه بعد چې کوم دی د ټریکیا خبره وکړه نو ټریکیا چې کوم ده دا یو ټیوب لایک سټرکچر دی د دې دا څونه لانګ دی د 10 نه والې تر 20 سنټي میټر پورې صحیح شو. د دې ویډ څومره دی 2 سنټي میټر دی د دې انر ډایمیټر څونه دی 20 ملي میټر دی او د دې دا جوړ د څه دا د ډینس ریګولر ټیشو او د سموث مسلز نه جوړ دی. بیا تاسو ته ما ډایګرام وښودو چې په ډایګرام کې تاسو وګورئ نوز کوم ځای کې دی نوسټریل کوم ځای کې دي ټیشو فیرنګس کوم ځای کې دی لیرنګس کوم ځای کې دی ټریکیا کوم ځای کې دی لنګس کوم ځای کې دي نو هغه ټول تاسو ته ښکاري په نظر باندې. نو دا زموږ سره یو څو خبرې وي. اوس به انشاءالله مونږ مخکې ځو
خو د مخکې تلو نه زه تاسو ته یو اسایمنټ درکوم. اسایمنټ داسې دی چې زه به تاسو ته په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته زه لنګس باره کې خبرې کوم چې لنګس څه ته وایي او په لنګس کې څه دي. خو د هغې نه مخکې تاسو داسې چل وکړئ که نه چې په دې لنګس باندې یو اسایمنټ ولیکئ. صحیح شو چې د دې لنګس ټول انټرنل سټرکچر چې کوم دی هغه بیان کړئ، د هغې ډایګرام ډرا کړئ. صحیح شو او دغه یې کړئ، ما ته به یې وښایئ. بیا چې کوم دی زه لیکچر در کوم نو الریډي به تاسو سټډي کړی نو تاسو ته به ډېر زیات ایزي مذهب هم دله درکړي او ایزي ورک هغه کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې سبا هفتې ورځ ده چې سبا ماته د اسایمنټ حواله کړئ د دې لیرنګس د لنګس باره کې. تر دې ځای پورې چې زما په لیکچر باندې کوم سټوډنټ نه پوهه بالکل منه کوېسچن کولی شي. امید لرم چې تاسو به پوهئ او بیا هم کو په یو ورډ زما نه پوهېږئ، پروناونسیشن باندې نه پوهېږئ نو هغه ویډیو سټاپ کوئ نو تاسو به ډېر ایزیلی پوهېږئ. او یو لاست یو خبره کوم چې دا چینل چا اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ چې زه کومه ویډیو ورکوم کو هره د بایو مطابق یا د کیمسټري یا د فزیکس مطابق زه کومه ویډیو هم ورکوم نو هغه به تاسو ته ډېره ایزیلی راځي. هغې کې بیا تاسو ته لینک ضرورت نشته، بس تاسو چې څنګه یوټیوب کولاوئ نو زما ویډیو به تاسو ته ملاویږي. Thank you so much for listening.